سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ دا د اصفهان اوسیدونکی و. اصفهان دا په ایران کې یو علاقه ده د هغې اوسیدونکی و او د یو غټ جاګیردار د یو مالدار سړي زوی و. جیداد هم ډېر او پلار یې مذهبي سړی هم و. اصل کې پلار چې و نو مجوسي و. مجوسي هغه چاته ویلی شي چې د اور عبادت کوي. اوس هم په دنیا کې څه خلک شته د اور عبادت کوي، بس د هغه نګراني دی چې اور چېرته مړ نه شي نو د قیامته پورې هغوی د خپل اور بلوي، هغه مړ کېدو ته نه ورکوي او د هغې اور عبادت کوي. نو د ده پلار مجوسي و، په خپل مذهبي کارونو کې دومره مخکې و چې د دوی کومه اتشکده وه، د دوی چې کومه عبادت خانه وه د هغې مشر د ده پلار و. هغې اور نګراني به د ده پلار کوله، دومره پکې مخکې و. بهر جاګیردار سړی پلار و، نو دی به پټي و جیداد و، هغې ته به تو راته د سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه. په دغې وخت کې حق دین چې و صحیح دین، هغه دین عیسوي و، عیسایت و، د عیسی علیه السلام دین چې کوم دی دا حق دین و. په دغې زمانه کې دی به چې کله خپلو پټو ته تو خپل جیداد ته به تو نو په لاره باندې د هغې یو عبادت خانه و د عیسایانو، هغوی به پکې عبادت کوو، نو دی به کله کله هغې ته ورښکاره کېدو. بس د هغې سره خبرې اترې شروع شوې، نو ده ورته وویل چې زه خو مجوسي یم، زه خو د اور عبادت کوم. هغې ورته ویل د اور عبادت ولې کوې، د الله عبادت ولې نه کوې؟ د دې اور د دومره موده بندګي وکړه، دومره وخت عبادت وکړو، زه ته دې اور ته خو لاس دم نه کړه چې سیزي دي او که سیزي دي نه، ډېر وخت یې ورسره دوستانه پاتې شو. پکار دی چې تا خو ونه سیزي که نه، ټول عمر دې عبادت وکړو، د اور ته خو لاس دم نه کوي، نه ده خو سیزل کوي، داسې یو عبادت کوي، سوزي دی او عبادت یې هم کوي. نو عبادت د چا وکړم؟ د یو الله بندګي وکړه. بهرحال د هغې دا خبرې د ده زړه ته پرېوتې، نو ده عیسایت قبول کړو. نو بیا به د کور نه د پټو په بهانه د وتو چې زه پټي ته ځم او هلته کې هغې د عیسایانو عبادت خانې ته به ننوتو، هلته کې به عبادت کو. پلار یې پرې خبر شو، چې پلار یې پرې خبر شو نو دی ډېر زیات ووښو. سلمان فارسي رضی الله عنه ډېر زیات ووښو، ته ما ته نه ګورې، زه د خپل دین مشر یم او تا خپل دین پرېښود بل دین دې قبول کو. ډېر زیات یې ووښو، حتی در دې پورې چې په زنځیرانو یې وتړو، چې وتړو. بهرحال دغې عبادت خانې والو ته وویلو چې دلته خو ما پلار نه پرېږدي، پسې طریقه ورته خبر ولېږو. خو ستاسو مین مرکز، ستاسو غټ مرکز کوم ځای کې دی؟ زموږ غټ مرکز په شام کې دی. وی کو چېرته ستاسو څه کسان شام ته تلو ما خبر کړه چې زه ورسره لاړ شم، ځکه دلته ما پلار نه پرېږدي. هغې ورته ویل ټیک ده. بیا څه عیسایانو شام ته تلل، ده ته یې سوال جواب راولېږل چې موږ ځو که ته راسره ملګری کېږي روان شه. نو سلمان فارسي رضی الله تعالی هغه زنځیران مات کړو، په هره طریقه چې ځان یې کوله وکړو، هغې قافلې ته ځان ورسو او لاړ شام ته ځان ورسو، شام ته وتښتېدو. چې شام ته ورسېد هلته یې تپوس وکړو په تاسو کې غټ پادري دلته کم یو دی، د عیسایانو چې کوم غټ عالم دغه دلته کم یو دی. چا ورته ورته وښول دا دی چې هلته لاړ ډېر ضعیفه پادري و، ده د هغه خدمت شروع کړه، خپله ټوله کیسه ورته وکړه چې پلار مې ډېر مالدار سړی دی او زه د یو مالداره سړي زوی یم، خو پلار مې مجوسي دی او زه یې په دغې باندې مجبوره کولی کړم، زه د کور نه راتښتېدلی یم او ما عیسایت قبول کړی دی. هغه ورته وایي ټیک ده، زما سره به ده به د هغه خدمت کوو، زده کړه به یې ترې کوله. هغه پادري ډېر ښه سړی و، ښه سړی و، نیک سړی و. ده د هغه خدمت کو خو بوډا و. نو چې کله د هغه د مرګ وخت را نږدې شو، د ځنکدن ټیم و، بیمار شو، نو ده ورته وایي ته خو مرې مړ کېږي او زه خو مسافر یم، وطن ته واپس تللی نه شم، چې ته مړ شې نو زه به چېرته ځم، ما ته خو هم څه لار وښیه که نه. نو دغې فادري ورته بیا بل فادري وښو، وایي په پلانکۍ علاقه کې زمونږ یو فادري دی او ډېر نیک سړی دی، ته به د هغه خواله لاړ شي چې زه مړ شم. بهرحال دغه پادري مړ شو، دوی دفن کو. چې دفن کو سلمان فارسي رضی الله عنه خپله کډه کندرې راواغسته، روان شو، لاړو هغې بل فادري ته ورسېد.
هغه ته خپل کیسه وکړه چې تعالی پلان کې فادری را لګلې ما غمل دی هغه راته د خپل بل شغه ورته وی ټیک ده نو دا خدمت شروع کړو دا نه زده کړ شروع کړ خدای دې فادری چې کنه دا خسړې نو سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایي دی ټیک سړې نو اسی په ظاهر کې د ځان نه یو پیر یو نیک راخ کړو خو نور ډیر دنیادار سره پیسې د خلکو نه غستله په ست طریقې جمعواري کوله یما د خدمت کو دیم بوډاو دې انم په مړ کې دوه شنو ما ورته چې ته عمره خو زما چرته زم اداره ته دریم تنیات کو زمر شم الته بلاش بهر حال دیم مرش چې دیم مرشو یا غزان روان شم هغه دریم پادری لور رسیدم یغم زوی فسړیو دا خدمت نکو کو داغم تم د مرګ راغی چې هغه مړ کېدا غته می تاسو کو چې تر ان مریض به چرته زم یغه راته خبر وکړه یغه راته وی چې زمانه ورسته ته د اچا خواله مزه زکه زمون عیسایت چې دا اوس ډیر خراب شوی دی اوس به خلکو د ځان نه ډیر خبرې ریستلې دي اوس دې یو سره نشته چې زې تا ته وخم چې دا خواله لاړ شه ته د اچا خواله مزه خو زه دا وخت دې سي اله مکنه چې د اخیری زمانه د پیغمبر دراتلو ټیم دی مونږ د خپل کتابونو معلومات کو او مونږ ته د خپل کتابونو اندازه داسې کیږي چې د اخیری زمانه د پیغمبر دراتلو وخت پوره شوی دی نو ته د اچا خواله مزه د اخیری زمانه د پیغمبر تعالی شروع ک زمانہ پس سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایي هغه زه پی جنم څنګه دغه فادری ورته ته زه 15 علامات خې چې دا 15 نه پکې موجود دي کنه دا د اخیری زمانه پیغمبر وی کمی ویو دا چې د اخیری زمانه پیغمبر چې په کومه علاقه کې پیدا کیږي هغه شغله نظم کوي تش بیابان به شګي به شینکه به پکې نه وي یو دا علامت ده ویدیم دغه پیغمبر چې کومه علاقه ته هجرت کوي په هغه علاقه کې به کجوري ډېری زیات وي کجوري به کې زیات دریم علامت د دې پیغمبر دا ده چې صدقه به قبلې خو خوري به نه او سلورم علامت دا ده چې هدیه به قبلې هم او خوري به هم او پنځم علامت دا ده چې شاته د ول په منځ کې به مهر نبوت وي دا پنځم علامت ده دا پنځه خبر چې د عموم ته لیکنه دا داخلي زمانه پیغمبر ده سلمان فارسی رضی الله عنه فرمای وای دغه فادری مفات شو مونږه دفن کو او زه دغه د خوانه وروتم او ځان له سګړي بيزي واغستې تجارت مشورو کو چې دا تجارت وکوم او دا ګړي بيزي وساروما دا شپانه خو ګرځي په هر علاقه ته ډیر رسیدلې کنه نو ګرځم او د خلکو نه معلومات کوم د اخر زمانه پیغمبر پسې بګرځم ګړي بيزي مې واغستې ځان له تجارت هم کوغه مې سرول هم په خوش کو په بیابانونو باندې بګرځیدم یو قافله را سره میلو شولا دا غینه مې تاسو کوم چې تاسو د کومه علاقه یې ما ته وی چې موږ د مکی یو ما چې یره داسې دې زمانه کې تاسو خبر شي نه چې ته د پیغمبري داوا خو به نه کړی یا هغه راته چې هغه زموږ په علاقه کې ده کنه زموږ د علاقه سره د پیغمبر داوا خو کړی او نه کراوت دی ما ته وی تاسو په علاقه کې موجود دی چې او ما چې تاسو علاقه څنګه علاقه ده چې زموږ علاقه خو ته شیشه ګیدی نو پښې شګې دي شینګي پکې نشته امام جزا اول علامت خو مونته اول علامت می اومونته بیا مې ورته چې دا پیغمبر څنګه سره دا متعلق چې خبرې وکړو نو زما په زړه کې لږ نورهم رغبت پیدا شو امام ورته چې تاسو ما خپل کړی تر ځان سره بونه زه دې راته چې ولې نه چې کله موږ واپس ځو تاسو سره لاړ شکنه امام ورته چې ټیک ده بهر حال د کافری چې کله واپسی کول او ماته چې موږ خو ذکر سره زی امام جزر سره زم دې سره مې واپسی وکړه روان شوم دغه کسان ډېر ظالمانو خطر دا کافلی والا زما سره چې کومې ګډي بيزي وي په لارې درنه په زور واغستې اگر انا ارس واغستل او زين پرې نه خودلما زي ونی ولما او انت کې منډای ته بوسم په وخت کې بداوین ځ غلامان خرڅېدلو
منډای ته بوستم د تجارت قافله وه ویل ته کې وویل چې دا زموږ غلام دی مونږ به خرڅو ما ډېرې چغې وویلې چې زه غلام نه یم آزاد سړی یم آزاد سړی یم وی چا منله او هغه قافله وه د هغې خبره خلک اورېده زما هغه چا نه اورېدله په منډای کې خرڅ کړم غلام یې رانه جوړ سامان یې رانه مو اخېستو غلام یې رانه م جوړ کړو خرڅ یې کړم وی چې خرڅ یې کړم ډېر زیات مې وچړل ډېر زیات مې وچړل وی ما وی چې الله د بادشاهي ژوند مې پرېښودو د ملکۍ او د نوابۍ ژوند مې پرېښودو د پلار مې په علاقه کې ملکي او نوابي وه او زه راوتې دې دپاره وم چې د اخر پیغمبر ته ځان ورسوم دین حق قبول کړم نه خو زه غلام شم زه خو اوس د اخرې زمانې پیغمبر ته هم نشم رسېدی اوس خو د دوی خوښه ده چې ما سره څه کړي نو ځکه غلام به تښتېدی هم نه شو چې غلام به وتښتېده نو د هغه مرګ به دوی روا ګڼو وجې به بیا چې کوم ځای به چاړان دی په یوه وجې دا تښتېدلی دی زما غلام دی نو تښتېدی خو هم نشم ځکه که وتښتم بیا خو مې مرګ ځای دی او ژوند د غلامۍ شو ډېر زیات مې جړل الله ته په هر حال دا یې چا چې اخیستی وم هغه په بل خرڅ کړم هغه په بل خرڅ کړم څه ډېر ځایونه خرڅ شوم تقریبا څه شل پنځه ویشت ځایه خرڅ شوم په اخر کې چې زه چا واغستم هغه د مدینې منورې یهودي هغه واغستم چې هغه واغستم هغه روان کړی وم بوستم وی هغې علاقې ته ورسولم چې کجورې پکې ډېرې وي ما ورته وویل چې دا کومه علاقه وي چې دا یثرب دی یثرب وی کجورې پکې ډېرې وي نو زه خوشحاله شوم ګوره چې دا پیغمبر هغه ځای بدای کو ځکه مدینه منوره کې کجوره ډېره زیاته ده ښه علماو لیکلي دي چې کله حج له لاړ شو عمرې له لاړ شو بیا مدینې منورې ته ځي که نه نو په بس کې چې ناست دی که نه او کله د کجورو باغات شروع شو د کجورو باغونه شروع شو نو د مدینې منورې حدود شروع کېدو والې دي د دغې ځای نه به ته درود شریف شروع کړي چې کله د مدینې منورې د کجورو باغات ته ولیدل که نه الله دې موږ ټول حج عمرې له بوځي چې کله د مکې نه ځئ مدینې منورې ته نو چې کله د کجورو باغات شروع شو د کجورو ونې شروع شوې د دغې ځای نه څه شروع کړه درود شریف په شروع کوي دا علماو لیکلي صحیح طریقه ده د دغې ځای نه به درود شریف شروع کوي د دغې ځای نه بیا د مدینې حدود شروع کېږي ځکه نو مدینه منوره کې کجوره ډېره ده نو ما وایي چې کېدی شي هغه هجرت چې به کوي هغه به دا ځای وي په هر حال د یهودي سره ومه او هغه له مې به زمینداره کوله او دا یهودي را باندې ډېر زیات مین و ما به له ډېر په اخلاص کار کوي نه را باندې مین هم ډېر زیات و وی لګیا وم په پټو کې مې د هغه کار کو په کجورو کې کار مې ونه کو په دې کې ناڅاپي چغې شو شور شو په مدینه منوره کې زه لږ ودرېدم چې دا شور د څه شي دی وی تپوس مې وکړو چې ولې دا خلک سره راوتې دا شور او دا غوغا سره جوړه شوه وی چې د آخرې زمانې هغه پیغمبر چې و که نه هغه د مکې نه مدینې منورې ته هجرت وکړو پیغمبر د مکې نه مدینې ته راغی وی ما وی چې ځه الله تبارک وتعالی هغه دویم علامت هم پوره کړو دویم هم پوره کړو وی نه غواړم خپل مالک لره مالک ته مې وي چې ما له لږې کجورې نه راکوي غلام دی که نه ما ته چې ما له لږې کجورې نه راکوي زه له دغې سړي خوا له ځمه ځان سره به لږې کجورې وسمه هغه راته وي چې ولې مې کجورې والتې که نه د ځان سره مې کجورې واغستې یوه مې غستې لاړم د دغې پیغمبر خواله چې ورسېدم ما ورته کجورې مخې ته کېښودې ما ورته وایي چې زه سلمان فارسي یم د فارس اوسېدونکی یم خو دلته غلام یم ما ورته وایي چې دا کجورې د څه دي ما ورته وایي چې دا مې تاسو له صدقه راوړې ده نبي علیه السلام رانه واغستې قبول یې کړې خو ملګرو ته وایي چې هلکه وخورئ تاسو وخورئ ما ورته وایي چې تاسو وایي چې سلمانه موږ پیغمبران صدقه نه خورو موږ پیغمبران صدقه او دریم علامت خو پوره شو موږ پیغمبران صدقه نه خورو وی رالم بیا د مالک خواله وی څه ورځې پس مې ورته وایي چې ما له لږې کجورې نه راکړه ځان ته ورځم وی چې واله که نه وی بیا مې کجورې واغستې چې واغستې وی بیا د دغې پیغمبر خواله ورغلم وی ما ورته کجورې کېښودې سلمانه څه دي وی ما ورته وایي چې کجورې مې راوړي دي خو دا تاسو قبول یې کوئ نو ما ته چې د څه کجورې دي ما چې دا مې هسې هدیه راوړي تاسو لره نبي علیه السلام ته په خپله اول واخېسته وخوړه بیا ملګرو ته یې چې هلکه وخورئ
د هدیه او خوړه هم په ملګرو تقسیم کړه ما چې څلورم علامت هم پوره شو اوس یو علامت پاتې دی چې مهر نبوت ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره داسې کېناستم بیا پاسېدم نو نبی اسلام د ملګرو سره په خبرو اترو شو نو زه پاسېدم د نبی علیہ السلام شا طرف ته بار تلم اوس مهر نبوت وینم کنه اخري علامت پاتې چې دا وینم بار به د نبی علیہ السلام شا تلم ویل خو مینه شو چې د الله پاک پیغمبر دا صادر ښکته چې زه د اولی مبارک وینم ویل خو مینه شو بیماری چې زه دا صادر بچرتا دا سی او کشي کې زه به وینم نبی علیہ الصلوۃ والسلام رواني پوه چې سلمان فارسی سره دل غواړي سلمان فارسی سره دل غواړي نبی علیہ السلام دا سی ځان صادر تا وکړو کمیس نو نبی علیہ السلام دا صادر دا سی ښکته وکشه وی مهر نبوت مې د ولو په منځ کې ولیدو چې د کوترې د اګۍ په مقدار باندې الله محمد رسول صلی الله علیه وسلم چې لیکلی شوی په چې دا مې څنګه ولیدل ورمنډه مې کړه خوله مې پکې خودا او په چغو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جلا شوم چې د الله پاک پیغمبر ما دا لیدل غوښتل دا مې لیدل غوښتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام لرالما په جلا ورته شوم ما ته چې کلمه راته وایا دې کلمه راته ویله ما ته سلمان دل ترازی نو چې د الله پاک پیغمبر نشم راتلی زه پر دې ولاړ یم زه مستقبل څنګه راسم زه راوته په تاسو مخ غلام شوی مسو کما نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته ویل چې سلمان د دې مولا سره د عقد کتابت وکړه عقد کتابت سره وکړه مکاتب دي تا جوړ کی او ته زبل دمر پیسې درکم ما آزاد کا دا عقد سره وکړه نو چې ټیک ده الهام خپل مولا ته نوی چې ما آزاد کا زه به درله پیسې درکم نو چې سره سو یو شی نه خرڅې کنه نو د سیریټي و چې سو کېلو نه کنه داسې کنه زموږ مولا ډیر رضا یا غراته سلمان دومره بسره راوړي دومره سره راوړي او په پلان کې باغ پټی کې رااله د کجورو یو باغ ولګوا او چې کله هغه کجورو دانې شروع کړل بیا به خبرې کو بیا به څه کو ایمان چې زما ارمان نه پوره کیږي زما ارمانو یو به دومره سره د کم طرف راوړم او بل دار چې کجوره دانه نسی ته کجوره نه لکه او غټیږي او بیا دانې نسی پاره کو کولونه لګي کجوره نه لکه کنه چې هغه دانی ترسه نسو کار پکې لګي ایمان چې دار مان زمانه پوره کیږي ایران نبی رسول الله سلام لره استرګونه مې وخت روان شي مې چې الله پاک پیغمبران نکېږي ایمان ته چې ونی ما ته چې قرآن هغه دومره سره غواړي نو زما سره کم دي زه غلام یم او دویم هغه چې کجور باغ راله ولګو چې دانې ونیسي بیا به دې ازاد وما دا کېږي نبی رسول الله والسلام راته فرمایل چې سلمان دا خبر سره پخه کا دا ور سره سکا پخه کا الله پاک پیغمبر سره کوم دي بس تو سره خبر وکړه حق سره وکړه به سره پوره کا سید زلالم امام مولا ته چې دا حق درته منزور دی راته سره بیا زمون منزور دی چې سید هغه په خندا شي سید چې ته مال باغ لګای به کجوري کې بیا ورست ګورو صحیح شو بیا مې سره وکړه ورځ لګي غونټه تیر نه وی چې نبی رسول الله سلام را پسې سوال جواب کو سلمان فارسی ته زما خواله راشي دا نبی رسول الله سلام خواله را لمه نبی رسول الله سلام را د سره راکړو چې سلمان د سره واله دا سره واله الله قربان شم د خپل محبوب له سرسو چاله ورکی په کیلوګانو سرسو چاله ورکی نبی رسول الله سلام ته یو تن اسلام دومره خو دومره خو د یو مسلمان آزادېدل ورته دومره خو مسلمان واله داسرو دا الله پاک پیغمبر هغه چې کوم سره یادې دا خلک دي دا خلک پوره کیږي سلمان دا اوسه ته دا وته لکنه دا ورته وته چې سره مې وړو مولا لا مې وړو مولا تمه چې دا سره وته چې هغه وته چې څومره هغه ولې دومره وختل هغه سره ولګ ما چې ولګ خو چې څومره هغه ولې دومره وختل دا د نبی رسول الله سوا معجزه و د نبی رسول الله قیا سره خوش اوس کجوري مسکیږي نبی رسول الله کجورو د کار ټیم راغی نبی رسول الله سلام راته چې سلمان ته چې زمکه برابر کی بیا ما ته سوال جواب وکړه چې کجوري پکې درلو وکړو کجوري پکې درلا ما چې زمکه برابر کا نبی رسول الله علیه د الله پاک پیغمبر زمکه می تیار کړی د کجوري پکې کړل غواړي
نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرګ شو صحابه کرام ورسره دي لاس په څوک نه ورړه کجوري ز په خپل کرم نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام کجوري په خپل لاس ناهل کړي الله په خپل لاس مبارک باندې نبی علیہ السلام باغ ولګو کجوري نال کړي چې کجوري نال کړي کجوري دومره زر زر غټې دي چې د کجورو د بار ټیم راته ټول کجورو باغ ونیو په یو کال کې ویم کړلې کجورو سوې ولې داریم ونیولې بارداریم شولې زر زر غټې شوې سلمان فارسی راغی د الله پاک پیغمبر کجورو خدانی کړي دي ته راشه نن داري نه کړه نبی رسول الله سلام چې راځي په باغ کې ګرځي تمام کجورو دانی نیولې په ټول باغ کې دوه بوټي داسې چې هغه دانی نه دي کړي هغه دانی نه دي کړي هغه بار نه دی نیولې نبی رسول الله پریشان شو چې دې ټول باغ د کجورو نیولې دي دوه کو په کولې دي نیولې عمر رضی الله تعالی په خندا شو دا الله پاک پیغمبر د دوړ کې به ما کړی دا به کی ما کړی دا الله پاک پیغمبر دې ذکر کجورو دي کړی نبی رسول الله دا وباسه شابه الله په خپل لاس مبارک په دوړ کې نور نار کړو او چې څنګه نه په هغه دوړ کوم بار ونیو هغه څونیو بار ونیو سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ راغی خپل مولا له سره دې راته ویلو هغه مې درل دار کړو او تا وی چې باغ را له وکړو چې کجوري وکي بیا به آزادي راشه هغه دانې نیولې دي مالک چې وکړه سلمان ته آزادي تو آزاد الله سلمان فارسی راغی د نبی رسول الله والسلام په خدمت کې دی بیا شو خبره مې درته څه کوله د دین اسلام د پاره تکلیف برداشت کړي مصیبت په برداشت کړي غمونه په برداشت کړي تهمتونه په برداشت کړي الله بابا هر څه برداشت کړي په خپل ذات باندې ورنه هر قسم رکاوټ په درته مخ ته راځي هر قسم رکاوټ به ورته مخ ته درځي خلک وستا په ذات باندې گزار کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جادوګر وایو کنه وایي کوډګر ورته وایو کنه وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جادوګر وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کوډګر وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مجنون وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ساحر وایي شاعر ورته وایي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لورانو له طلاقونه ورکړي دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوراني دوخانو نه راتاو کړي دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غاښونه مبارک شیطان کړي دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پانی مبارک دلیل ډکی کړي دي شوی دي کدانې دي شوی عائشہ بیبي ته تاسو کوي د الله پاک پیغمبره پتا باندې کوم ورځ ډیره سخت راغلی ده یا عائشہ چې کله طائف ته لاړه مکنه د طائف خلکو په ګټو مجتمع ورځ را باندې ډیره سخته وه را باندې ډیره سخته وه زه څوک یم او ته څوک یې ما به څوک معاف کړو تا به څوک معاف کړي ما تا ته به د دین په کار کې رکاوټ جوړېږي که نه جوړېږي ضرور به درته جوړېږي کله به دې په ذات باندې ګزار کېږي کله به دې په یو طرف ګزار کېږي کله به در باندې بل طرف ګزار کېږي برداشت وکړئ برداشت وکړئ دا ډېر ګران کار دی دا ډېر ګران کار دی قربان شم د حمل محبوب نه او ډېره اخره زمانه راوتې ده الله دې زموږ د دین اسلام حفاظت وکړي ادا چې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته ښایسته واقعګانې او بیانات ملایوي